خشته تراویح به کوئ او به کوئ انشاءالله او ختمونه به پکې کوئ که خیر انشاءالله او تهجد له وختي پاسئ وقتی پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې عموما 8 رکعات تهجد کړي تهجد اخر شپه کې کېږي 8 رکعات تهجد یې کړي دي رسول الله مبارک نو دوم کولی شي څلورم کولی شي شپږم کولی شي عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک کړي دي او 8 رکعات تهجد کوي او ښه په قلار او په تهجدو کې به دا فایدې چې دغه وخت کې رب العالمین په یو خاص کیفیت او په یو خاص حقیقت باندې اعلان کوي او سوی څوک شته من یسألوني چې مانه وغواړي چې زه یې ورکړم څوک شته چې مانه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم واه واه الله په خپل آواز کوي څوک شته چې بخښنه وغواړي زه یې وبخم څوک رزق غوښتونکی شته چې زه روزي والا ورکړم ورته خلک وایي روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده نو د رسول الله مبارک په خبر عمل ولې نه کوي چې روزي دې تنګه ده پېشمني پاسه او نفل وکړه او الله نه غواړه او دا وکړي زموږ باباجي د خدای پاک وبخښي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یو ټکی وي هغه به ژړل دی پېشمني کې قسم دی ژړل دی هغه ژړاګانې ما ته یادې دي اوس هم چې پېشمني به پاسې نو خدای ته به په ژړا او ژړل به او زه به تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما یا الله زه دا ګناه خو زه ډېر زیات خراب کړم دا خو په ما ډېر لوی بوج شو خو الله چې دا خپله ګناه مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه چې زما ګناه ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی نو الله زما د ګناه نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده او بیا به څه وی یا الله مونږ تا ته نه دي ویلې چې دا آواز وکړه دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي مونږ خو تا ته نه دي ویلې ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه وغواړه چې وبخم نو زه درنه وغواړم مه مې بخښه بیا مونږ خو نه دي ویلې چې ته وایې چې سوال وکړه الله تا ویلي چې ما نه سوال وکړه چې درکړم نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس او الله مونږ خو نه دي ویلې چې رزق مونږ خدا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې ووایه تا په خپله ویلي چې څوک روزي غواړي نو والا ورکومه نو الله روزي م غواړم ماله روزي راکړي پېشمني پاسې تهجد تا قبر دې سره ختمېږي دې کې عجزي پیدا کېږي دغه وخت داسې وخت دی چې د ریا نه لرې دی څوک به درنه نی خبر او ته به د رب العالمین عبادت وکړې دا د خوب د خوند د خوب ټیم دی او چې ته د خوب د خوند دا ټیم الله له ورکړي الله څه وایي اوهو لذت النوم د خوب خوند یې پرېښود او ما ته مخامخ ودرېده دا د ما سره جوړ ډېره مینه ده نو الله به در د هر څه قبول کړي انشاءالله نو تهجد او تراویح دا کوئ